یاد امید پزانگو زانگو شین گنبد تبی نظر دیر خدای کلا بازور شمار التا پاک نبی سرور دے جنابت پا حالت کے دا تلاوت او ذکر کول سنگ دی خنه دی تلاوت خوب بیخی نکی سڑے قرآن مجید براخلیم نا پا یادو بم نوی او ذکر خیر دے ذکر کسڑے کئی استغفار وی لا الہ الا اللہ وی او بیاو دا سبا قرآن مجید راخلیم نا دا مرگره وی زا آرمی کپنی کے نوکری کو ما ڈی ایس پی فنڈ اضافی پیسے ڈی ایس پی فنڈ سے شہرے بیا حکومت پاغیبانے اضافی پیسے ورکی نو داغی تا سود نویلے کی دا جی پی فنڈ کٹوتی ستا پا اختیار کے ندا دا حکومت ستانا کٹ گئی او اغا تالا جمع کئی او اغی پی کارون کئی مختلف بیا پی تالا الاؤنس تر کئی یا پرافیٹ بلس دا پاسا لس زر دا پاسا 1 لاکھ روپی راکے یا دا سی دا بینک سود شو نو دا غا سود دے دا سود ندے خواہ دا چالا خیراتی کا ورکے نا بیا مالے راوڑا ایک پندائی پا گلی گلی ہو چالا خیراتی ورکے مالے خیال کمرالا یو ظلی یو صحابی راکے نبی رسول اللہ تیوی ما پلا بی بی ہوا دا وال بے سی سڑی دا دستا خبر دا سرا محبت وو او دے اس کو تلی دنا اس کو دا محبت اظہار نکی گی دیو جی اوزر خوچا تا خوب کی وینم نو صدقہ ور پسی کوا خبر تے دیر دیر ورزا الحمد قلوب ترکون ایسالی ثواب ور پسی دیر کوا انشاءاللہ خوب دا ملگرے ہوئی خوب کی داوین چی امامت کم اللہ پاک بدرنا دا قوم دا اقتداء خدمت والی دا توفیق با اللہ درکی دا مرگره وی چی من خو ار هفته یا میاش که با مجلس تا حاضری بود زنانه و دا پار حاضری دل نشتا خواه دا مرگره وی چی تمی خوب کری دله وی چی بیمار وی بیمار سملولی بیا چا کٹ راوڑو کٹ کم واچولی خلق تا پوس راتل دا حقیقتم دا دے چی یو خورده ظاہری مانا دا چی بدنی بیماری زماشتا او کور کرور میں بیمار دے نا آگی پو جماعتا دیر لوے پریشانی دا دیر لوے خفگان دے رہا تا نو آگی تب کمی اشارہ کی دیشی او خاص کر پا خوب کی او سوک بیمار لیدل اعمالو کی کمزوری زان دے پا خوب کی اولی دو او پا خپل در کے سا بیماری وانو دے مانا دادا چتانا سنت اعمالو کی کمی شوئے کبل سڑے دے اولی دو دے مانا دادا چی آغانا سنت اعمالو کی کامیارا منگ نمبر آغلی من کمزوریو گناہگاریو مجرمانیو خطاکاریو کمزور تیابران آغلی اب مچتا نئی کڑی لگا چتا دورا کاتا نپل پا خطاو کو اب مرانا پاتی شوی نبا موی کڑی دا کم دا بیماری دا ذکر ابرانا پاتی شوی نو دا خوب دے بہترین خوب دے دا چی چالی دلے اغد پارم پاکی وارننگ او خبردارے منگ دا پارم پاکی وارننگ خبردارے دے خپل اعمال دا سنت و مطابق کی دیر بہترین دے خوب دے نادا کی زکاة کے تملیک شخص تملیک دیتا ہوئی چے خدا دی نکی خوک خیر اسے اوکی چے دا اسرار مولانا ہو لگی اسی 1 لاکھ روپے راوالی مالی راکی اسی والم و جیب کے واچو میاں دی سر طرف تا جیب کے واچو میاں خی طرف تا جیب کے واچو نو دیتا زکاة ہوئی زکاة پا دے ادا کی گی اس کا دے مالا ٹانگوان راوڑی نا ٹانگوان خی اوکر تحفہ راوڑا تحفہ دا خوشحالی شے دے خو زکاة پہ نا ادا کی مطلب آنے پوچھوے خوارلو زکاة اغلب ورکے سوک چی دا زکاة مستحق دے اغلب زکاة ورکے تو پہ ڈوڑائی خورے و داغ پیزار نشتا تو پہ ڈوڑائی خورے و داغ ٹوپئی نشتا تو پہ ڈوڑائی خورے و داغ چی کبادیان جامی نشتا نا ناغ دے ورکا
چې هغه ضروریات په چې کوم دي نو پوره شي ډېر بیماری هم دعا الله پاک دې ټولې بیماریانې ښه کړي الله دې کامل صحت نصیب کړي ادا ملګری وي د ماښام اذان نه بعد او دا شته د ماښام د اذان نه وروستو یو 2-3 منټه انتظار په کار دی په دې لاره کوڅه کې خلک را رواني چې هغې د منزله راورسي د فقه کتابونو خو داسې لیکلي دي چې کم از کم 3 آیتونه پکې سړی مزیدار ویلی شي نو دا 2-3 منټه انتظار هم په دې په کار دی چې دا خلک د تکبیر اوله ته راورسېږي اذان شروع شي نو بعضې خلک اذان مختصر کوي ډېر اوږد نه کوي ساده طریقې سره که قاري اذان کوي نو بیا خو د شیرګل نه هم را رسېدی شي قاری چې اذان کوي که نه او اشهد ان لا اله الا الله شروع کن تا نه بیری چې دی څه شی شروع کړی حی علی الصلاه شروع کن دا به ته پته نه چې کوم الف دی خو اوږدېږي 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 لویه قصه ترې نه جوړوي بهرحال په خپله طریقه ده دا خو پکې داسې مزاح نه خبره وکړمه خو مقصد دا دی چې د اذان نه وروستو یو 2-3 منټه انتظار ښه دی ښه د ماښام دا ملګری وایي چې ما تقي عثماني صاحب خوب کې لیدلی دی ورته ولاړ یم هغه کرسۍ کې ناست دی ما ورته اوبه نیولي دي خبرې ورسره کوم اوبه وله ورکوم هغوی را سره ډېرې ښکلې خبرې نو ښکلی سړی دی خوش قسمت دی نیک صالح الله دې نورم صالح کا د علماو سره د محبت دی نو دا لوی لوی اکابر علما په خوب کې لیدل لوی سعادت دی دا داسې مرتبه لري لکه صحابي چې دی په خوب کې ولید لکه پیغمبر ځکه دا د پیغمبر وارثان دي علما او بیا تقي عثماني صاحب غوندې یا د مولانا فضلرحمان صاحب غوندې یا د نور د بزرګان اولیا چې کوم دي داسې غوندې خلک په خوب کې لیدل دا لویه خوش قسمتي ده ته شیطان هم خوب کې لیدی شي ته چې کومه دی نو بل ګنده سړی هم خوب کې لیدی شي یو قادیانی هم خوب کې لیدی شي خو د پیغمبر وارث په خوب کې لیدل دا ډېر زیات خوش قسمتۍ خبره یو سړي سره حرام مال د هغه نه قرض اخیستل نه ماخله دی چې تا ته معلوم چې حرام مال سره دی نو حرام مال د هغه نه په قرض باندې چې کوم دی نو ماخله د حلالو کوشش کوه دا ملګری وایي چې د مور پلار خدمت هم کوم 15 وخته مونځ هم کوم وظیفې هم کومه روزګار دپاره راته دعا وکړه داسې خبره ده که نه چې ګله د ټولو نه مخکې اول دا چې د مور پلار خدمت دې دپاره مه کوه چې ما ته نوکري میلاو شي 15 وخته مونځ دې دپاره مه کوه چې ما ته نوکري میلاو شي او وظیفې د دې دپاره مه کوه چې ما ته نوکري میلاو شي نوکري میلاوېدل د دې دپاره خپل محنت دی هغې دپاره ځان تیاری دی ټیک ده چې عمل بم کې یعنی تعلیم یا چې څه شی دی د دې موقع زمانې مناسب او بیا به د الله نه غواړي صلات حاجت پکې خدا عام فرض منځونه یا تلاوتونه یا د مور پلار خدمت دا پته هسې فرض دي دا به هسې هم چې کوم دی پابندۍ سره کې نو د هغې دپاره البته دا کوه چې د حاجاتو مختلفې دعاګانې دي وروستو بیا د هلکانو نه حاجاتو هغه دعا واخله او هغه هر مانځه پسې وایه انشاءالله الله پاک به رحم وکړي خدای پاک به درله روزګار هم درکړي په خوب کې مړي ته پیسې ورکول ایثار ثواب کول هغه ته ایثار ثواب کول دا کوم امام ته چې عذر راغی او بل سړی را مخکې کړ نو که هغه مخکینی اولنی امام کم صورت لستو دله ورته نو عقد وي که نه نو بل به ووایي خیر قرآن کې دغه ترتیب فرض نه دی دا سړی وي خوب کې مې ته په آس باندې سورلي دا ډېر بهتر دی الله پاک به ورته دیني دنیاوي ترقي نصیب کړي
ماران لیدل په خوب کې انتهایی نقصان دی د شیطان حمله وسوسه ده استخاره کې څنګه رنگ استخاره کې رنگ لیدلو هغه ضرورت نشته لري دا هغه ضرورت نشته چې رنگ دی ویني او کله زیړ کله سور رنگ ویني دا هغه زړه کې چې اراده راشي چې دا عمل کوم کداونه دا پورا ده دا مرګره وای چې یو دغه ملي دلی دا اشیرنی دا زمرای او داغي بچی داغي پي سکی او دغه کوي او ماته نه ګوري ډیره خدا دا د یو مصیبت او تکلیف نه الله حفاظت درکړي دا ملګری وی چې څوک خلک موږ نه تعویض غواړي دا دم غواړي او بالکل لکوي دا کم چې تاسو کې علما طلبا دي هغه زما طرف ناغي ته بیاض الاولیاء اجازه ته کوي ورلا بیاض ناجایز د پاره بنه کوي بیاض الاولیاء وړو کې کتاب دې ځان لواخلې خبره باندې پوښوي هغه داغه ما تاسو اجازه ته کوي ورلا او د جمعې په شپه هر وخت ته درود شریف وای خو قبل مقنی په دغه ورځ تاسو فارغ یې د جمعې په شپه درود شریف ویل ډیر زیات فایده مند دي د جمعې په ورځ د جمعې په شپه دا درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرشته رسیخه دا مرګره وی قرضدار مده قرض وظیفه دل رستو بیا دینه د قرض وظیفه طلب کا الله به قرض ختم کی آئی کے طریقہ مالی کلی دا دا مرګره وی چې سره عمره وکي او هغه وخت نه واړه کوي د دې نه بل طریقه شته نه بل طریقه نشته وخت غټي غټ وختي نو کم از کم د ګوتې د بند عمره ټول وخته با په ماشين باندې واړ کی د ګوتې د بند عمره ټول وخته خبره پوه شوې او دا خو اله چې په خطا ستانه دا وشي چې ته د قصد د وخت نه اراده کړې چې وخته بنه خنېما نو بیا ستاره عمره سره ونه شو دا عجیب غوندي خبره ده اوس نو ته چې کوم دنو سین په بازو کې تادې ځنه بډي واري چې دا وخته نه خیم ولې نه خري وخته دا وخته پرې خودل فرض دي واجب الته کې خرایل واجب دي الته واړه کول واجب دي مطلب باندې پوښي او تاسو تر دې څنګه بډي والی چې څنګه چالو کوم نه سلام وکړه ټیک به خرای صاحب نه سر نه وا شین شنا اندوانه جوړه خبره پوښي ابل کلمه او داجی صاحب په حج کې اوځو او د شنا اندوانه دې سر نه جوړه کړی مطلب باندې پوښي او دا خو سر سپین نو شنم نخګاری سپین نخګاری بیا تاسو خیال کړئ امون خدان سره خپل تنظیم چې کلم زو د کورونا را منې کړیو چې کلم لاړ شو نو تنظیم دې ځان سره ماشینم ځان سره وړي د بلیډونو ماشینم وړي هغه بل چاینا ماشینم وړي خبره پوه شو نو په اول ځل پاګه چاینا ماشین باندې ځکه وخته مودل ته نه واړه کړی لګو یو پټه غټ شي مونږ خودونه غټ وخته نشو پرې خو د اخبارات او بیا بل پیره چې کبنیانو بس هغه بلیډ ماشین باندې کرا اخو بیا دونه نه راغتلی کنه حلی باندې مکوې خان د چا غټ وختې واړې کوي د ګوتې د بند عمر ته ټول وخت واخلي او هغه داغي مسان کار دی دغه چاینا ماشینانو کې هغه د دوه درې خپې لګېدلې کنه اکاو ته ولګاو په دسې کو دسې بوزه بل مرګري ته وای ټیک ټاک بشي په د جمع په موږ کې د امام او بیا پرده کې بناست او بار به خلک ناسو حدیث به زور اور خلک په دې شاګردانو مریدانو کې نه یو بس راغله ته ماته وای تر پټولې ناشته هغه لکه پټ پرې دا خو بس سبق درته هم ستاد پر دې سره ستکار خیر هغه په زور اور شي پردې نه ځان ته دنک
چې وې کتلو سړی دی او سړی د خر دی هلکې وې دا ولي ته خو خر یې وې زه خر نه یم خو ما د پیغمبر په دې حدیث شک کړی او شک چې آیا د پیغمبر دا حدیث رښتیا دی رښتیا به سره نه خر جوړېږي مړه ته راشه یو ځل خو وکړه نو هلته خو د اوچتې مرتبې سړی او عالم و نو د عالم دپاره وړه ګنام چې کوم دی بیا غټه ګڼلی کېږي نو چې سر یې راپورته کوي سر چې مې پورته کوي خر سر مې نو دا واقعه اوس ما ته د کتاب نه سره زور په زیر نه ده معلومه چې یاره حقیقي به یي به څنګه به خو یو عبرتي غوندې واقعه ده خو بهرحال حدیث کې خو راغلي که نه په ځای باندې پرېږده چې څوک د امام نه مخکې رکو ته سجدې ته ځي یا د هغه نه د رکو سجدې نه مخکې راپاسي د دې سړي سر به الله د خر کړي خبره باندې پوه شوې دا ملګری وایي چې دا یو سړی یو ډرایور نه کس مړ شي هغې چې کله معاف کړي نو دی به شپېته روژې پرله پسې نیسي یو شپېته نه دي شپېته روژې دا به نیسي دا د هغې چې کوم دی نو کفاره ده ښه دا ملګری وایي چې خپل والد صاحب نور رشته دار مې لیدلي او هغې ګیر چاپېره ناست دي ما اللهو شروع کې نه ذکر مې شروع کړ په چغو شوم بیا بېهوشه شوم ډېر ښه دی اشاره دې ته ده چې د الله ذکر ډېر کثرت سره کوه محبت سره کوه او هغوی ته به ښه هغوی ته به الله ثواب رسوي دا ملګری وایي چې د درود ابراهیمي ویم هر مانځه پسې درود ابراهیمي دی دوه دا ملګری وایي خوب مې لیدلی دی خپل استاد مې لیدلی دی او داسې وینم چې ښایسته بریښېږي او د طاووس په شانتې ښایسته ښکاري دا خو خوب دی که ډېر بهترین خوب دی ستا دا سوچ او ذهن دا ډېر اعلی دی په دې لحاظ باندې چې څنګه دا مرغۍ په دې طاووس مرغانو کې طاووس ښایسته مرغۍ ده قیمتي مرغۍ ده ښایسته ده خلک یې خوښوي نو تا د خپل استاذ په باره کې ښه نیت دی ښه سوچ دی ښه فکر دی چې زما د استاذ دا نیک سړی دی صالح سړی او دا عقیده به ساتي د پیر او د استاذ متعلق به دا عقیده ساتي چې دا ښه سوچ یې پکې ښکاره څه داسې عمل نه دی لیدلی چې هغه خلاف سنت دی یا غیبت دی یا نعوذ بالله زنا ده یا بل څه دي چې داسې عمل دی نه بیا به هم پرده ساتي بیا به ترې خاموش کېږي کډه به واخلې د هغه ځای نه به ځې چېرته خود هغه استاذ ته به بیا هم په سپک نظر باندې نه ګوري ښه ښه د بیمارو دپاره د صحت یابۍ او داسې دغه دی وایي طارق جمیل صاحب مې خوب کې لیدلی دی ښه دی بد نه دی علما په خوب کې لیدل دا ښه دی او دعوت ته تر اشاره ده زمونږ ټول خاندان ازمایښونو کې بلکل ټولو دپاره به دعا وکړو الله پاک دې ټولو ازمایښونه تکلیفونه مصیبتونه ختم کړي دا وایي چې زمونږ په کور کې ډېر زیات دا بېدیني ډېره زیاته ده مور پلار وروڼه وغیره هغه غلام کوي او مور مې قرآن پرېښی تقریبا 14 کاله وشو قرآن نه وایي او بېدیني چې کوم دی نو هغه سیوا کېږي نو بس ته به خپل محنت کې ته به خپله خواري کې کور کې دا تعلیم کوه د تعلیم سره سره کور کې چې کوم دی نو دا بهشتي زیور جنتي کالی که پښتو کې دی بهشتي زیور بهشتي ګوهر د دې چې کوم دی کور کې تعلیم کوئ دا د فضایل اعمال د دې تعلیم کوئ او نصیحت کوئ تاسو چا باندې چې دا د کور د بېدینۍ حالت دی نو هغه د خپل محنت او خواري کوي زور
چې په چا رسي هغه به په هغه به په زور کوي لکه ستا بچی دی نو ستا پې زور رسي نو مونځ په هغه په زور کوه او دا نورو مته نصیحت کوه دا وایي سبق کې مې نه لګي دا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هر مانځه پسې چې کوم دی دا درې پیرې وایه یا رب زدني علما رب زدني علما یولس پیرې هر مانځه پسې وایه دا ملګری وایي چې اودس نه بعد د بولو قطرې راځي دې ته سلسل بول وایي دا بیماري ده که دا د مانځه په ټول وخت کې لکه ماسپښین له دې اودس کړی مازدیګره پورې مازدیګر له دې اودس کړی ماښامه پورې په دې ټول دوران کې خامخا یو ساس کې نیم راځي نو په دې د اودس نه ماتېږي په دغه وخت کې په نفلونه تلاوتونه ذکرونه قرآن مجید راغستل خو چې هغه وخت ووتو نو بیا به فورا چې کومه دی اودس وکړي بل وخت دپاره نو د بل وخت چې څونه هغه وخت څومره ډیوریشن دی څونه دورانیه ده په هغې کې اودس نه البته د کپړو د بچ کولو دپاره د ځان نه څه پلاستیک یا کنډوم یا بل څه کاغذ ماغذ چاپېروه نو کپړې به دې چې کوم دی د پلیتۍ نه بچ کېږي اودس دې نه ماتېږي اودس به دې هله ماتېږي چې وخت ووتو وخت ختم شو الله څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واچي په هر قدم یې ګناه معاف کړي الله درجات عالیه نصیب کړي الہ العالمین د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کې د چا کورونه آباد الہ العالمین بچی نه نیکان نارینه اولاد نصیب کې د چا بچی وي نیکان صالحان ورته لوی کې د چا په کورونو کې اختلافات یا الله مینا محبت پکې راولي دا کومو ملګرو چې دعاګانو دپاره ویلي چې زمونږ په کور کې بېدیني ده یا موږ ته مسایل دي زمونږ پوره خاندان په مشکلاتو کې دی تکالیفو کې دی مختلفو کسانو دا ویلي دي خدایا د هغوی دا ټول مشکلات تا ته معلوم دي یا الله ته علیم بذات الصدور خدایا دا ټول مشکلات ختم کې دا رکاوټونه ختم کې دا خانداني پریشانۍ ختم کې دا په کور دننه پریشانۍ الہ العالمین یا بار پریشانۍ دی الله ته په خبرداري الله ته په قدرت لرون کې دا ختم کې الہ العالمین د چا په دې کورونو کې بېدیني ده بېلمازي ده او د قرآن نه تلاوت دی یا نور څه داسې اعمال دي چې د هغې په وجه بېدینۍ طرف ته روان دي خدا دغه بېدیني ختمه کړي الله د دې هر انسان زړه ستا په دوو ګوتو کې دی ربه دا دین طرف ته راواړې د دې د زړونو کې د دین محبت راولي د مانځه د قرآن د پیغمبر علیه السلام د دینی اعمالو د ذکر و اذکار مینه او محبت پکې راولي الله چاته څه قسم مشکلات دي ختمې کړي مرضونو بیمارو الہ العالمین د ټولو صحت کامله عاجله نصیب کې په ټولو باندې رحم وکړي څوک هم چې بیمار دي اسپتالونو کې دي که کورونو کې دي که روحاني بیماری ده که ظاهري بیماری ده خدایا دا تکلیفونه ختم کې یا الله ستا بندگان دي خدایا د رحم معامله ورسره وکړي یا الله زر تر زر بیماری ختم کې یا الله زر تر زر بیماری ختم کې الہ العالمین دا بیماری هم یو نعمت ته ذریعہ د ښکاره کړې ده الله دا بیماری دا هم ستا کار تا راوستې خدای ته لرې کوونکی الله په چا چې بیماری ده یا الله ته په خپلو قدرتونو باندې جوړ کې کامل صحت نصیب کې کامل صحت نصیب کې الله موږ باندې ازمیښتونه مه راولي یا الله موږ خو ډېر ضعیفان یو کمزور یو خدای موږ ناشکره یو خدای موږ بې صبره یو یا الله ته زمونږ حالات درست کې موږ سره د رحم معامله وکړي د دنیا د آخر خوشحالۍ هم نصیب کې الہ العالمین د هر قسم انسانی آسمانی آفات و بلیاتونه د دې ملګرو زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کې زمونږ